چړه دې کله تنگ شي نو دا دوه وظیفې دي یو تسبیح د الله وایا د الله حمد و ثنا او د الله صفاتونه شروع بل وکم من الساجدین منځ طرف ته متوجه شبس د الله په عبادت کې مصروف شبس ډایرک په مانځه باندې ودرېږه یو دوه رکعات منځ وکړه بل ټیم یو دوه رکعات منځ وکړه بل ټیم یو دوه رکعات منځ وکړه د الله لوی او د الله تعریف او د الله ذکر شروع کو منځ کوا وکم من الساجدین شد سجده کوونکو مراد تین منځ دی خدا سجده پکې ذکر کړلا چې دا سجده چې دا په ټول منځ کې افضل ده او اعظم ده ځکه اکثر د من تعبیر کیږي په سجدي سره لکه مسلم شریف کی روایت شتا ابو داود شریف کی روایت شتا نسائی شریف کی روایت شتا چې ډیر نږدې چې بنده په کم حالت کې الله ته هغه د سجدي حال بس په دې ټیم کې دا بنده الله ته ډیر نږدې چې کله د سر په سجده باندې پروت دا ډیر د نږدېکت ټیم دی الله نو ځکه سجده ذکر کړه وعبد ربک او د خپل رب عبادت کو د الله هوګه حبیبا نو دلته د عبادت نه مراد استقامت ته په دې منځ قائم پاتې شه جسنه چې دړه تنگواله دې ختم شو چې بیا منځ پرې نه وعبد ربک پمنځ قائم اوسېږه حتا یاتیک الیقین تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي مرگ پوری عبادت کو د یقین مانا علماء وی دا مرگ دی او دی مرگ ته ځکه یقین وی چې چا سارا وړي د نو یقین دی دا چې د تب مرگ راځي نو ځکه مرگ ته یقین وای ټول مفسرین د لغت امامانو په دې باندې اجماع کړی دا والجمهور على ان المراد بالیقین الموت چې د یقین نه مراد چې دی هغه مرګ دی نو معلومیږي دا چې مرګ ډیر یقیني دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو شیطان راغی په خیسته شکل کې ویزه د الله د طرف نه فرشته یم الله راولې کلم چې د تو وای چې عبادت می ولا قبول کو دې نور عبادتونه نک بس د عبادت قبول شوه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورطوی ورکشت شیطان وی سنگا وی اللہ قرآن کی نبی علیہ السلام توی چی وعبد ربکا حتی یأتیک الیقین زما خوگا حبیب عبادت کوتر دی پوری چی تا تا مرگ راش نبی علیہ السلام تا دا عبادت حکم شوی دی دا مرگ پوری نزسو کی ما چی ما تا اللہ اطلاع رو لے گلے چی تا نور عبادت مکر شیطان ورتوی د علم په وجرانه د ځان بچ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورتوی نه د علم په وجه درنه نه بچ شوی د الله په فضل درنه بچ دا د الله فضل دا زما علم نو بیام د شیطان خطا کو دویم عملی په وکړه چې زب د علم دته د علم یاد کم نو د کې به تکبر راشي اور توی وی په علم نیم بچ شوی دا الله په فضل بچ د شیطان د وسوسو نه او د ګناهونو نه په علم څوک نشي بچ کېږي دا د الله په فضل بچ کېږي د الله په مهرباني بچ کېږي الله دې زموږ د ټولو حفاظت فرمای الذين دا هغه کسان یجعلون مع الله چې ګرځوي د الله سره الهن آخر معبود بل فسوف يعلمون فزرد چې دی بپوه شي ولقد نعلم په تحقیق سره بشکا مونږه پوهیږو انکا چې بشکا ته چې یضيق صدرک تنګيږي سینستا بما پاغو خبرو یقولون چې دوی کوي فسبح پس پاکی بیانوا بحمد ربک د حمد درفستا وکم من الساجدین او شد سجده کوونکو نه وعبد ربک عبادت کو د خپل رب حتی یاتیک الیقین در دې پوری چراشی تا تمرګ